امن خلق السماوات والارض آیا سوک دے هغه چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه وانزل سوک دے چرا وریلکم تاسو ته من السماء دبر طرف نمانو فانبتنا نرا زرغنو منگ بیهی پدی سر حدائق باغی چه ذات بہجا چه خاندانی د ترو تازه گئی ما کان لکم نشتد پا وسو طاقت ستاسو کی ما سوحا وما امکن لکم ما کان لکم نشتد پا وسو طاقت ستاسو کی انتم بیتو شجرها دا چرا زرغن کئی تاسو یو اند دیزم کی الہم مع اللہ آشتد بالوقت واقدار سرد اللہ نفدی کارونو کی بل هم قوم یعدلون بلکہ دیو قوم دے یعدلون چی عادت دار سرد اللہ نکدی کارونو کی بل هم قوم یعدلون بلکہ دیو قوم دے یعدلون چی عادت دی دادے چی دین دا توحید دا اللہ نمخڑی مانے داوا بل هم قوم بلکہ دیو قوم دے یعدلون دی عادت دادے چی دین دا توحید دا اللہ نمخڑی یا بل هم قوم بلکہ دیو قوم دے یعدلون چې د الله سره مخلوق برابر ای خپل خدایان برابر ای امن جعل الارض آیا سوق ده هغه ذات چې ګرځولې د زمکه قرارن زید آرام یا قرارن ټینګه ګرځولې مضبوطه ګرځولې وجعل خلالها ګرځولې دي پمن لري کې انهارن نهرنا وجعل لها رواسي او ګرځولې دي د پارا پیدا کړې دي د پارا غرنا وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی د پمند د دریابونو کې پردا الہ مع الله آیاشتد بالواقدار سرد الله نه پدې کارونو کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دین په هیګینا
امن یجیب المضطر آیا سوک دے چی قبلی غفریات دا محتاج اذا دعاہو کل چغرا بلی دلرا ویکشف السوءات او سوک دے چلی کئی تکلیف دے دنا ویجلکم خلفاء الارض او سوک دے چی گرزئی تاسو خلفاء الارض خلیفگان دزمکی الہم مع اللہ آیاشت دے بل زموار بل حاجت روا مشکل کشا سرد اللہ نا پدی کارونو کی قلیلا ما تذکرون دیر لگتا سو نصیت اخلیو قبل ویے امن یهدیکم آیا سوک دے چلار سمیتا سلفی ظلمات البر والبحر طاعت یرو دوچاو د دریاب کی ومن یرسل الریاح سوک دے چرالی ہواگانی بشرم بینے دے رحمتی زیر خوشخبری مخی دخپل مہربانینا الہم مع اللہ آیاشتر بالواقدار و زموار سرد اللہ نقدی کارونو کی تعالی اللہ چد اللہ اما داسن یشرکون چه دور سرکم شریکان جوڑئی اما یبدع الخلقا آیا سوک دے چه شروع کڑے د پیدائش د مخلوقات ثم يعيده وجاب دوبارہ پیدا کی ومن يرزقكم من السماء والارض او سوک دے چه رزق در کئی تاسو تد آسمان و دزمکنا الہم اللہ آیاشتر بلزموار بلواقدار سرد اللہ نپدی کارونو کی قل ورتواہاتو برحانکم رولی دلیل خپل ان کنتم صادقین کوئی تاسو رشتینی چه بلزموار بلمشکل کشاو حاجت رواشتا قل اے محبوب لا یعلم نپوئیگی من حق مخلوقات فی السماوات چه پاسمانونو کی والارض و پزمکا کی الغیبا پتولو غیب باندے الغیبا پتولو غیب باندے الا اللہ سوا دا اللہ نا وما يشعرون دمرتتم نشتدویت ایان یبعثون چه کلا بدوی دا قبرن مرا پورتا کولشی دی جواندو دی مرتا دمر معلوماتم نشتجرا ملی بکل را پورتا کولشی قیامت بکل رازی بل ادارک علمهم ادارک پمانا دا غابا بل ادارک علمهم بلکہ غائب شو دے علم دی یا پمانا دا فنا دے بل ادارک علمهم بلکہ فانی شو دے علم دی فی الاخرات دارد آخرت کی دی علم دا آخرت دارک بند ہے پتہ ورطنی لگی چی کلب قیامت رازی بل هم بلکہ دا مشرکان فی شکن پشکی منها دی اخرتنا بل هم منها عمون بلکہ دی دا غنران وقال الذين كفروا ویلیا کسانو چی کافرو اذا کننا ترابا کلچش من خاوری و آباؤنا و زمین مشران ائنا لمخرجون دایا من بخامخا بیادن قبر مرویستیشو لقد اعدنا هذا بیشک وعدہ کرشو زمین سر هذا دا نحن زمین سر و آباؤنا و زمین مشران سرم دایا شوا من قبل مخی پخوا ان هذا نددا چی عملی برا جنی کی قیامت برازی الا اساطیر الاولین مگر دروغ کی سید لندنودی قل ورتوا سیرو گرگئی فلارد تزنا کے فنظرو ننگورئی کیف کان عاقبت المجرمین سرنگ وخیر انجام مجرمانو ولا تحزن مغم جنی گئے زما محبوب علیہم تدیب عنی چدئی پا کفر او شرک بانے میں شوال کئی ولا تکن مکیگت فی دویقن پتنگئی کی مما لاسن ینکرون چدئی کم مکر فرق قید اللہ دن پا مقابلہ کی ویقولون وائدی متا هذا الوعد کلب ایدایاد دا عذاب دراتلو ان کنتم صادقین کویتا سرشتینی قل ورتوا عسانی زید ان یکون ردف لکم ردف پمانا دا وصلاو دا دناو دا لحق رازی قل یا عسا قریب دا نزدی دا ان یکون ردف لکم دا چرو برسی کی تاسو تباد اللذی بعضها عذاب تستعجلون چه تاسو تلوار کوئی تاغیباننی
وان ربک بیشک رستا لذو فضل خامخا خاوند مهربانی للناس تخلق باندې ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر بدین لا یشکرون شکر نادا کوي وان ربک یقینا رستا ليعلم خامخا پوهیږي ما پاسمان تو کن صدورهم چپټوي سینې دوی وما يعلنون حیات دوی سرګندای وما من غائبة نشته ویسی او پټشه په سماع پاسمان کې والارض وتزمك الا في كتاب مبين مگر دی په علم د الله کې ان هذا القران يكن قران يقص على بني اسرائيل بیان کوي په بني اسرائيل باندې اکثر الذي دا اکثر هغه مسائل هم فيه يختلفون چې دوی هغه کې اختلاف کوونکی وانه يكن قران حکیم لهدن خامخا هدایت ورحمت للمؤمنین او دا قرآن رحمت دے لپاره د مؤمنانو ان ربک بیشک رستا یقضی بینهم فیصلو کی پمند دی کی به حکمی په حکم خپل سرا وهو العزیز دا الله زور اور دے غالب العلیم او پوهه فتوکل علی الله نظام اس پارا په الله باندې انک یقینا علی الحق المبین تحق سرګندانی انک یقینا تجیء محبوب لا تسمع الموتى تعرول نشکل مرتا ولا تسمع الصم الدعاء او تعرول نشکل کنوتا الدعاء دبلنی ولا تسمع الصم او تنشی اورول کنول را الدعاء غبلنا اذا ولوا مدبرين کله چوبرږي د عشاء کوونکی وما انتانیت بهاد العمی لار سمون کې ډندو لران ولالتهم د گمراهی دا وینا ان تسمعوا تعرون لشکول الا من مغرا چاته یمن بیااتنا شغ ایمان روړې د زمون پایاتونو باندې فهم مسلمون نبیری الله تتابدار وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ فَلَچ واقعی شی نادا عذاب علیہم تدوی وانی کلچ ثابت شی غوینا علیہم تدوی چی احادیث و قرآن کی اللہ داغی خبردارے ورکڑے اخرجنا نروب باسمون لهم دیو تاردابتا من الارض یو زناور بزمکنا عجیب و غریب زناور بی تکلمهم خبر بقید دی سرا او تکلمهم دا مانا علماء کړي تکلمهم جرح بکوي په دوی باندې علامات او نخ بلګي په دوی باندې تکلمهم خبر بکوي دا زناور د دوی سران الناس یقینا خلق کانو د آیاتنا ومن آیاتنا باندې لا یوقنون چې یقین نه ساتلو ويوم نحشر من كل امه او پکمر چرا جمع بکن من کل امت دار امت نفوجن یودلا ممن دهاغ چانا یکذب بی آیاتنا چغید دروغ نسبت کرو زمنگ آیاتنا تا فهم یوزعون دو دی جماعتنا بجورولشی دوید عمانا برلوستی رشوا فهم یوزعون دو دی جماعتنا بجورولشی حتا تردی اذا جاؤ چراب شدی یعنی جو حساب کتاب میدان تا قال رب العالمین بورتوئی اکذبتم بی آیاتی آیاتا سود دروغ نسبت کرو زمین آیاتن تا ولم تحیتو بها علما او حاتن وکر تاسو پا غیبان لیلنا زام متنو پو حکر انکار متکولو اما ذا کنتم تعملون یا سوئی تاسو عمل کون کی ووقع القول علیہم ووقع القول علیہم او واقع بشی ونا دا عذاب تدویبانی بما ظلمو پسبب دعوی چلی ظلم کرو فهم لا ينطقون تصدیب خبر نشی کولے قیامت مختلف حالتوں نے بعضی کی خبر کولے شی اور بعضی کی نشی کولے
نو کله یو حال خبردار ورته کله بل علم يروا الله آدي ګورینا انا جعلنا الليل يقينا دا چې ګرځولې د موږ شپه ليسكنوا فيه دیر پارا چه دی رامو کی پاگئی کی والنهار مبصرا اور ازمو گرزول درنا والا ان فی ذالک بشک پدی کی لآیات دا اللہ دا وجود او دا توحید نشانات تی لقوم دہا قوم نفعر یومنون چوئی ایمان راڑی ویوم پکمرز بانی انفخ فی السوری چپوکے وہ کریشی پشپے لئی کی ففزعا نپیر بشی من ہغ مخلوقات فی السماواتی چی پاسمانونو کی ومن فی الارض ویاغ چی پزمکو کی الا من شاء اللہ مگر ہغ سوک چی دا اللہ خوخشی گبراو بشی دا گبراحت پیرور سوا کی نمبر بشی دا غنمبش پی لئی بی الا من شاء اللہ مگر آسوک چی خوخشی دا اللہ اتا قسم مخلوقات علماء لکلی چی دا قرآن و دا سنت و دلائل سرا دا فنان مستثنا دی پائے کی عرش دا کرسی دے جنت تے اور دے الا من شاء اللہ مگر آسوک چی خوخشی دا اللہ نئی دا فنان بچ وکل نو دا طول اتوہ داخرین عرابشی اللہ تداخرین عجزی کون کی وتر الجبال وینی تغرنا تحسبها گمان کے پدیوان جامدتن چدا پدی اخفل زائنو کی مضبوطی ثابتتن فی اماکنہا چدا گنی پدی اخفل زائنو کی مضبوطی وہی تمر دا بروان شی مر الصحاب پشان بروانی دو دوریزی سون اللہ اللذی دا کاریگری دا اللہ غزات دا اتقن کل شین چی مضبوط کرے دے ہر یو شے انہو خبیر بما تفعلون یقیناً دا اللہ خبردار دے تاسمان تفعلون چی کوئی تاسو من جا بالحسنتی ہر غچا چرات للکری بالحسنتی پنی کئی سرا فلہو مدد پار بی خیر منہا بہترا غرب بدل دینا ادے کہ علماء لکلی دا حسنین مراد غلوی حسنوا شغد توحید عقیدہ من جا بالحسنتی چاچرات للکلی پنی کئی سر پا شہادت دا توحید وانی فلہو خیر منہا ندل ربی غربت لدینا وہمو جی من فضعن دا گبراہت یوم زند دا غرزن آمنون تام امان بی ومن جا بسیتی او هرغه چاچرات ول کړي په ګنا سره او ګنا نه مراد شرکو فکبت وجوههم فی النار پر مخدو ورزول شي مخونه د دوی په اور کې اور تبول شي التجزون بدل نشور کول تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې وایي چې تاسو عمل کولو انما امرت یقینا حکم کړی شوی ما ته ان اعبدا دا چیز بے عبادت و بندگی کم رب هذه البلتی دا مالک دی کلی الذي حغا اللہ حرمها چی دی کلی لے عزت ورکڑوے ولہو کل شیئن دی اللہ دا پارا ہر یو شیئے پہ اعتبار دا پیدائش پہ اعتبار دا ملکیت و پہ اعتبار دا تصرف خالقم اللہ دے مالکم اللہ دے اختیار مندم اللہ دے وَأُمِرْتُ مَا تَحُكُمْ شَوَدَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دا چی شمز دا مسلمانانونا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ ما تردی حکم شوئے چی زبللم پتا سبان قرآن پا طریقی دا دعوت و دا تبلیغ قرآن بللم فمن احتدا زما کار دا قرآن لستل فمن احتدا غچاچی لارو مندا فإنما يهتدي لنفسه فإنما يهتدي لنفسه بشکا دے لار ممید اختلزان نپارا فائدہ بیدت ملاوشی ومن جلا وسوک چی بیلارشو گمراشو فقل ورطویا انما من المنذرین بشک زین دیر درکن کنا وقل الحمدللہ اور ورطویا صفات دولوحیت صفات دخلائی توبہ دکار سازئی
لله خاص د الله د پاره دی سيريكم آیاته ضرب چې خی الله تاسو له آیاته نشانات د خپل توحید فتعرفونها نو تاسو به د دلایل پیژنئ وما ربک بغافل او نو الله نا خبر عما لا سنتعملون چې تاسو کوم عمل کوي بسم الله الرحمن الرحیم چې څه کوي طاسین میم الله کوئی دې پمانا او مقصد باندې تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا د کتاب واضح دی نتلو علیک للو من پتاوانی من نبأ موسی د خبر د حضرت موسی علیہ السلام و فرعون او د فرعون بالحق د پار د حق فرګندې دو لقوم یؤمنون د هغه قوم لپاره چې ایمان راړي ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض تکبر کړو پزمکه کی سرکشی کړو پزمکه کی وجعل اهلها شیعا او ګرځول اهلها اوسیدن کی دی شیعا مختلف ډلې وجعل او ګرځول دی فرعون اهلها اوسیدن کی د دې ځمکه شیعا مختلف ډلې یو ډلې کمزوري ګڼلې وا او خپل ډلې چې تکړه وا یا علماء لیکلي وجعل اهلها شيعا غرزول او سیدن کی د دې ځمکې نه سر شيعا مختلف ډلې خپل منځ کې د جنگول چې د دې ډلو په منځ کې اتفاق رانه شي چې موږ ته بیغم خپل حکومت کو دا ګور څومره سیاسي جماعتونه چې نن د بيدیني سیاست کوي نو دوی دا ټول چلونه د پخوانو نزد کړي بعضی جماعتونه خپل منځ کې جنگي چې به اتفاق را نشي چې زموږ د حکومت رانولو رسم نشي نو دوی کوم دا معنا وجعل اهلها غرزولو اغوسی دنکی د دې مصر شیعان مختلف ډلې او تفسیر رحمانی کې لیکلي وي په منځ کې جنگونه او کینه حدتونه چول خپل به جنگول چې موږ له سمېږي نه يستضعف طائفة منهم کمزور غنلا یوډل د دینا یا يستضعف کمزور کول طائفة یوډل منهم د دینا کوشش راو چې دا کمزوري شي او سر اوچت نه کی یذبح ابناءهم ذبح کول بیزا منداوی ويستحيي نساءهم ژوندۍ وې پر خودیلونه داوی یادا معنا مو استحی نساءم بهایي به کوله د زنانو داوی کور په کور وګرځیدل حمل به زنانه کتو انه یقینا دافران کان من المفسدين او د دروانیو د فساد کوونکو نا ونريد الله ومن اراده لرلا ان من على الذين دا چې نعم او احسان کو پای کسان باندې استضعفو چې کمزوري غنل شي فل ارض پدغز مکه د مصر کې ونجعلهم غرزو من دې لپاره ائمه مشرعان د دین چې خلق د دې په اقتدا کوي ونجعلهم الوارثین او غرزو من دې لپاره وارثان د غزم کې د مصر ونمکن لهم او طاقت ورکوم دی لره فلر د پدیز مکه کی ونری فرعون او خیم فرعون ته هامان تا وجنودهما لخرو د دې دعاړو ته منهم د دوینا ما كانوا يحذرون هغه چې دوی يرکون کی واو هنا الى موسی زړه کې چولې مونږه مور د حضرت موسی عليه السلام ته الهام ورته کړو ان ارضعیه دا چې خپل بچی ته شود ورکیا پي ورکیا فاذا خفت علیه کله چې ری دې ته پدی موسی علیہ السلام باندې د جاسوسانو د فرعون فالقيه فی اليم واچو دلر په دریاب کې وروي غرزو په دریاب کې ولا تخافي يرغم د ذای کې دونا ولا تحزني
غم جنی گمن دپ جدا کی دو باننی انا یقینن من وجورا عبدوه الیکی واپس کوب دیتا تا وجاعلوه من المرسلین او گرزون کی دلرد پیغمبرانونا نبس وروی غرزولو چکل وریدا فالتقطوه پسوچت کو دلرا آل فرعونا کورنید فرعون فالتقطوه پسوچت کو دی موسیٰ علیہ السلام لرا آل فرعونا کورنید فرعون لیکون لهم عدوا دیو پار چیشی دوی دا پار عدوا دشمن وحزن او غم ان فرعون یقینا فرعون وحامان وحامان وجنودهما لخکرد دی دوارو کانو خاطئین ودی خطاکار وقالت امرات فرعون ویلو بی بی دا فرعون قررت عیننی دا یخوا دا موسیٰ علیہ السلام یخوال دسترگو زماد ولکاو تاو پارو لا تقتلوه دے قتل و ایمان علماء لکلو اکل چلی بیوی چی قررت عین لی ولک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماوی ندی ویلی لکی لالی تاو پار بوی زمان پارنے لا تقتلوه وجنی مازا عسا ان ینفعنا نزدیر چرے و فیدر اور سید منتا و نتخذه ولدن یعبونی سو دلر پاولاد وهم لا يشعرون او دی پیدلنا واصبح فؤاد ام موسیٰ اگرزیدو یا سبا کو زرد مورد موسیٰ علیہ السلام فارغا چی خالیو د صبرنا خالیو د ہر خبرنا سوا د غم و د درد موسیٰ علیہ السلامنا ان کادت دا ان مخفف من المستقل اور ضمیر شانیہ بیا پدی کی محذوف ہے ان یقینا شاندار کادت نیزی ودا لتبدی به چ سربندوالو کی پدی بانی لولا الربتنا على قلبها کچری مونگا مضبوط والے نو راستے پزل دا غیبانی لتكون من المؤمنین د دې لپاره چې شیدا د تصدیق کوونکو نه پوادو د الله باندې وقالت ویلو مور د موسی علیہ السلام لوختی خور د موسی علیہ السلام تا قصیه ورپسی لارشا قصیه ورپسی ذا د دې صندوق پسې فبصرت به ندی قتل کول به د صندوق تا عن جنب دلرنا عن بعد وهم لا شون دی پیدنا چی دائگن خوردا وحرمنا علیہ المرابع حرمت دے کی حرمت شرعی نے دے بلکہ منع وحرمنا بنکڑی منگا منکڑی منگا علیہ پری موسیٰ علیہ السلام مانی المرابع اغا پی ورکو ان کے داد مرجعی جمع وحرمنا او منکری منگا علیہ پدی موسیٰ علیہ السلام بانی المرادع پیور کون کی من قبلو یعنی دا اولنا بس دا چاشودا خواہ ناغستا فقالت نویلی دی خور دا موسیٰ علیہ السلام حل ادلکم آیا خبردار ندرکم تاسو تعالی اہل بیتن پیوکور نیوانی یکفلونہو چی پرورش بو کی ددلکم تاسو دا پارا وهم لہو ناسوحون او دوی بی دجد پار خیر خواهان فرددناو الى امه واپس کرو منگ دیخ پل مورتا کی تقر عینها دید پارچی خیشیستر گردی ولا تحزناو داغم جنینا ولتعلماو دید پارچی پوشیدان وعد اللہ حق چی یقینا وعد اللہ حق ورشتنی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر د دین پوهیږي ولما بلغ شده هر کله چې رسیدلو موسی علیہ السلام ځان خپلتا واستوا او پرشو واستوا او برابر شو او درشو اتینا هو ورکړو موږ د حکم او علم حکمن پیغمبري او علم او پوها وکذالک الله دارنګي نزل المحسنین بدلور کو منگنے کانتا یا حکما و علما دوارن مراد فقہ علم و عقل ودخل المدینة وردن شهد خار تعالی حین غفلت من اهلها
پا وقت د غفلت دو سیدن کو د خار کی د غرمی وقت د قیلولی فوجد فیان مندری پا دیک رجلینی او دو سڑی یقتتلانی چی دیو بل سر جنگ کولو هذا من شیعته دایو د ډلی د موسی علیہ السلام نو تفسیر روح المانی او علامہ سیوطی خان کی لکھی دا اسامیرو وهذا من عدوه او دا داغد دشمنانو نو د قبطیان فرعونیانو نو فاستغاثه الذی نفریات کړو حضرت موسی علیہ السلام تعالی من شیعته چې د ډلې د نو د بنی اسرائیل نو علی الذی په مقابله را کس کی من عدوه چې هغه د دشمنانو د موسی علیہ السلام نو فوقه موسی نسوک ورکو غل موسی علیہ السلام فقد علیه معنی دا فقط له وجل دلرا یا فقد علیه مرګ روسته علیه په دبانې قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا د عمل شیطان نه انه یقینا دا شیطان عدو دشمن نه مضل مبین او خطا کون کے دے سرگن قال ویلی موسی علیہ السلام اے زما ربا انی یقینا وچم ظلمت نفسی ما زیاتے کڑے پزان بانی فغفر لی تما تبخنو کی فغفر له والله بخنو کڑے واغتا انه یقینا شان دار هو الغفور الرحیم دغه الله دے ډیر بخون کے اور رحم کون کے قال ویلی موسی علیہ السلام رب اذما ربا بما انعمت علی قسم دی په سبب د انعام کو لستا ما باندې دا بعد پار د قسم دا او ما په کې مصدریه نو معنی دا بما انعمت علی اقسم بانعامک علی قسم خرم په انعام ستا باندې په ما باندې یعنی تا په ما انعام کړي نو یا الله زما د قسم فلن اكونا چربم نشم ظهيرا للمجرمين امدادی د مجرمانو لپاره فاصبح في المدينه سبای کو پاغخار د مصر کې خائفا یریدن کې یترقب شاشاتا رست قتل یترقب انتظار کو دا معنا مو یترصد یا یترقب یلتفت رست قتل فیذلذی ناسا پیا کسستن سورہو چنداد غختو د موسی علیہ السلام نبلم سے پرن یستصرخو چغی وحلدتا قال له موسی ولید موسی علیہ السلام انک یقیننت لغوی مبین خامخا سرکش سرگنی روزانستا جنگنی فلما ان ارادا ارکل چراد در موسی علیہ السلام من یبتش بالذین دا چرونی سی حملو کی پاک ازمانی ہوا عدو اللہما چغ دشمن دے دوارو قال نویلی دا کس چر دلی دن موسیٰ علیہ السلام نو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اترید آت اراد لرین تقتلنی چما قتل کی کما قتلت نفسا بالامسی لکسنگ دی وجل وغا نفس پرن ان ترید تیرادن لرلان تکون جبارن مگر دا چشی زور اور فی الارض تزمک کی وما تریدو تنغوار ان تکون من المصلحین دا چشی تد اصلاح کن کنا بس اغسڑی جنگ پریخ و فران تلاو اذا پرون قتل جشی راہ موسیٰ علیہ السلام کرو بس فران گرگر مشورر اوغتاو دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل اعلانیو کو وجا رجل من اقصى المدینة راغلو یو سڑے د برخار د مدینین یسعا چرامنڈی والی قال ویلیو دغی رجل مومن یا موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یقینا سرداران یاتمرون بک مشورہ کئی استابارکی لیقتلوک دیر پارچ قتل لکی فخرج نزویا انی یقینا ولکتا وطارا من الناسوہین خیر خواہاننم فخرج منها نوتل موسی علیہ السلام دنی مصر نخائفا یریدن کے یترقب انتظار کولو قال ویلی موسی علیہ السلام رب ایز ما ربا نجنی من القوم الظالمین نجات راکمات قوم ظالمنا
ولما توجه کله چې متوجه شو تلقاء مدین په طرف د مدین قال ویلی موسی علیہ السلام عسى ربی امید دې چې رب زما ان يهديني روان بکی مالرا سواء السبيل فبرابر الارض مدین باندې عسى ربی امید دې چې رب زما ان يهديني روان بکی ما سواء السبيل فبرابر الارض مدین باندې ولما وردار کله چې رسیدلو ما مدینا غبود مدین تا او کوی تو رسیدو وجد علیه من دلیو پخوا داغی کی امتن یوڑلا وجد علیه یعنی داغی پخوا کی وجد من دلیو علیه پخوا دا کوی کی امتن یوڑلا من الناس دخلکن یسقون چخپل زناور ابکول ساروی ابکول ووجد من دلیو من دونهم آخواب مینا امرأتین دو زنان تزودان چغیخ پل زناور دو بونمن کول قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام ما خطبکما سر حال استاسو دوارو قالتا دو دوارو زنانو ویلیو لا نسقی منگا داخپل زناورو گڑنو بکو حتی یصبر الرعاؤ تردیچ واپس لار شیداش پودکی و ابونا شیخ کبیر او بابا جی موږ بوډا دے کبیر ډیر بوډا دے ډیر ضعیف دے فسقالهما نو ګډو بکړو دوارو لسمت والله لذل او بیا ګرځیدل موسی علیہ السلام یو سوري تا دونه دلاند کې نست فقال ویلی رب اذ رب انی یکمن زچیم لما حغستا انزلت لیا چرا لیگی تمات من خیرن دس خوراک نفقیر محتاجیم اللہ ماتا کس خوراک را لیگی زود شو ذکر علماء لکلی دا مدینہ و دا مصر پر منز کی طرز منزل و دیو افتی فجاعت احداهما راغلی و دی موسیٰ علیہ السلام تیود دی دوار زنانونا تمشی چرات لالا علستحیائن پا دیر حیا سرا تمشی یعنی پیادرات لالا استحیاء پا دیر حیا باننی قالت ویلیو دی انا بیکنن بابا جی زما یدعوک بلتا لیجزیکا دیل پارچ بدل در کی تاتا اجرما بدل حغا سقیت لنا چتا منگ پار زناور بکلی فلما جاءه هر کله چراغ ورتا حضرت موسی علیہ السلام وقص علیہ القصص او بیان کتاغبا نراتو لواقعا چې د شانکار شه قال شعیب علیہ السلام ورته لا تخف یریهما نجوت من القوم الظالمین تا نجات حاصل کو د قوم ظالمانو نا بل دوی بات صحیح نه چلی قالت ویلی دی لور د شعیب علیہ السلام قالت احداهما ویلی یودی دوارنا یا بتی بابا جی استاجره فمزدوری $19 ان خیر من استاجرتا یقینا غرب آغا چانا چیتی فمزدوری نسی دا موسیٰ علیہ السلام نے القوی الامین چه دے طاقتور و امانتدار دے یو خود گنو کسانو غدوکی آواز رویستا درین چه ما سر پلار راتون مال زی یعنی ما نرا مختی شوی رستو نما تلار خیا قال ویلیو ہے شعیب علیہ السلام انی اریدو یقینا ویراد لرم ان کی حقا دا چه پنکا در کم تاتا احدبن تیا یود دی دوارو لنها تینی چی داوی علا ان تاجرنی سمانی حجج عام علماء دا مانا کئی علا ان تاجرنی دا چتب خدمت کے زما سر سمانی حجج اتکالا مزدوری برا سر کے نوکری بکے زما سر اتکالا داو پک مہر جوڑی گی دا پخوانو دنوں کے درست ازم وسات زو بدا مانکو لالا ان تاجرنی سمانی حجج پدی شرط بانی ان تاجرنی چی اخلی بزمانا بدلد دی کار کولو سمانی حجج اتکالا اتکالا بمالا خدمت کے دکار پیسی والے
پای کې مہر مدا کې وعده مو کې علان تاجرنی سمانی حجج پدی شرط وانی ان تاجرنی چو جرت باخل زمانہ اخلی بزمانہ بدلد دی کار کولو سمانی حجج تکالا فین اتممت عشرن کچری پورا دے کلس گالا فمن عمک نداوست داد طرف نے احسانی وما اريد اذن غالم ان نشقالک چه سختیو کم پتابانی ستجدنی ورد چوب منی مالر انشاء اللہ اکدا اللہ خوشی من الصالحین دنے کانونا قال ولی موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینک تا خبر پمن زما استاکنا ایم الاجلینی کم یود دی دوارو نیٹونا قضویتو چما پورکا فلا ادوانا لیا نبیاب زیاتینی پمابانی واللہ علا ما نقول وکیل واللہ رب العزت لا ما پاسوانی نقول چوائیے من وکیل ذموار دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لس کال پورکلی فلما قضا موسیٰ الأجلا ہر کلچ پورکلی موسیٰ علیہ السلام الأجلا غنیٹا لس کال تیرکل وسار بأهله اور روان شو د اهل خپل سره مصر تا آنسا لیدلو آنسا مانا ابصورا لیدلو من جانب التوری طرف دو کوہی تور من نار نور قال ولی موسیٰ علیہ السلام لأهله خپل کور والو تا ان کو سوتا سو دیدے کی سار شئی انی آنست نارن یقیناً مالی دلے دے اور لالی آتی کن خامخا چراتلکم تاسو تمنها دینا بخبرن پس خبر دلار سرا لار غلط شوی او جزوت من النار یا پیو ٹکڑے سرد دیورنا لعلکم تسکلون نظتار چیزان گرم کئی زان توت کئی فلما تا ہر کل چراغلو دیتا نودی آواز ورکڑے شویو من شاط الواد الایمنی من شاط الواد دغاڑ دکنی الایمنی خی طرفنا فی البقعت المبارکتی تا میدان ازمکہ کی چغی کی دیر برکات چولشیو من الشجرتی دا انی دا طرفنا ایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی یقیناً زچیم ان اللہ زم اللہ رب العالمین تعلم کے دا مخلوقاتو وان القی عصواک او دا چوغر دا اخبلا امساوی فلما رآها ہر کلچی اکتا موسیٰ علیہ السلام دیلر تحتز خوزیدا کانہا جانن تابویدنی داغ نرے مار دے واللہ مدبرن نواپشو موسیٰ علیہ السلام شاکون کے ولم یعقب مانا ولم یرجع واپس نشو یا ولم یعقب ولم یکن یلتفت رستو یدکتلنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیشا ولا تخف یریگما انک من الآمنین یقیناً تید امن والونا اسلک وردنک یدک اللہ اسپلی فی جیبک پگریوان خپل کی تخرج روبزی بیدو آسپن من غیر سوئن بغیر دس بیماری و دعیب و نقصاننا وزمن الیکا او جخ کدزان سرا جناح کا دامت اخپلی من الرحبی دو وجد حیبتنا حیبت دربان راضی دلاسی سنی سر اللہ سنو جخت وراسی وزمن جخ کئی لیکا دزان اخپل سرا جناح کا دامت اخپلی لا سن اخپل من الرحبی دو وجد حیبتنا فضانک برحانانی دا دوار موجزی من رب کستاو رب طرفنا یو دو امساغ موجزہ او دویم اغلاس چی دے ترخ نروبا سے پڑکی او دا درین خوورت دیر دفار علاج اللہ خیلو فضانک برحانانی دا دوار موجزی من رب کستاو رب طرفنا الى فرعون تو ملئی و سرداران لاغتا انہم کانو یقینن دی قوما فاسقین یو قوم نافرمانا قال ولی موسیٰ علیہ السلام رب ایزما ربع انی قتلت منہم نفسا یقینن ما قتل کرده دین و نفس فاخاف ان یقتلون زیریگم چما وقتل کی
واخیر ور زما هارون علیہ السلام هو افصح مني اغه ډیر فصیح د زمان لسانن تجربه فارسله معیا نولګه د زما سره ان امدادي يصدقني دیو زما تصدیق کوي انی اخاف ان یکذبون یقینا زیریغم چرای ما ته دروغ نسبت وو کی قال ولی رب العالمین سنشد عضدک زرده چې مضبوطی بکو مونږه عضدک مټستا بیخیک پر ورستا باندې ونجعل لكما سلطانا او بغرزو مونږ تاسو د پار روب غلبا فلا يسلون الیکما دای بمشیر رسید تاسو ته بیااتنا لاړ شي دواړه زموږ پایاتونو معجزات باندې انتما تاسو دواړه ومن اتبعكما او هر هغه څوک چې تابع وي تاسو د دواړو الغالبون غالب دوی فلما جاء موسی کله چراغ له دوی ته موسی علی السلام د آیاتنا ته معجزات زموږ بینات چې سرګند معجزې قالوا لي ما هذا الا سحر نددا مگر جادو دے مفترن دزان نجور کرے شوئے وما سمعنا ندوری دلی منگا بهذا پدیبانی داکمی خبری چی موسیٰ علیہ السلام کئی فی آبائنا الاولین پاہ مشرانو زمنگرن بنو کی وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام ربی اعلم رب زما خپو حد بمن پاہ شعبانی جاء بالہدا چغرات ملکلی پہ ہدایت سرا من عنده د طرف د الله نا ومن او پاغه چا باندې پوهه تكون له عاقبت الدار چې شیبه دا غره تارا خاتمه الدار دار مراد یا دار د دنیا د یا دار د آخرت ومن او پاغه چا باندې زما رب پوهه تكون له چې شیبه دا غره تارا عاقبت الدار خ انجام د کور د دنیا یا د کور د آخرت انه یقینا شاندار لا یفلح الظالمون ناکامیابی کی ظالمان یعنی اللہ دا عذاب نہ بچ کی گنا وقال فرعون ویلی فرعون یا ایها الملأ اے زمار مشوری کسانو ما علمت لكم زمین په تاسو د پار من الہن فحس مددگار باندې غیری سوا د خپل ځان وزن مددگار فاوقد لی یا حمانو فاوقد نبلک اور مال پارا فاوقد بلک اور لی مال پارا یا حامان لتینی پا خطبانی بعض مفسرین ذکری پا خوخت ایجاد دکڑ فاوقد لی یا حامان اور بلک مال پارا اے حامان پا خطبانی پا خوخت جوڑے کا فجعل لی سرحن نجوڑا کا مال پارا یمانی لعلی اطلع الى الہ موسیٰ لعلی کی دیشی چیزو اطلع ورخجم الى الہ موسیٰ الہ مددگار دا موسیٰ علیہ السلام تا اغلا ورخجم اطلع پمانا دا ورخجی دن دیو دام مانوا لعلی دی دا پارا چیز اطلع خبردار حاصل کم الہ الہ موسیٰ دا معبود و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام وإني لأظنه من الكاذبين او یقینا زخامخا گمان کوم په دوانه درو جنونا واستكبر تکبر کړو هو د جنود لخر د فل ارض تزمک کی بغیر الحق پنا حق سرا وظنوا او دایدا یقین ساتلو انهم یقینن دی الینا زمون طرف تلا یرجعون واپس بنشي دی فاخذنا والله ولهم غاغ جنوده لخر داغ فنبذناهم في اليم ورتاو کلو من علی پدریاب کی فانظر نظر کیف کان عاقبت الظالمین سرنگو اخیر انجام ظالمانو وجعلناهم ائمه غرزول من دی ائمه مشران دی دینی یدعون
ائمتن گرزولی من دی ائمتن مشران دی دینی یدعون النار خلق دے رابل الورتا ویوم القیامت لا ینصرون او پرزد قیامت دی سر امداد نکڑیشی واتبعناهم اللہ ور پسیکڑو من نبی پسی فی هذه الدنیا لعنتن پدی دنیا کی لعنت ويوم القيامة يقرب قيامت هم من المقبوحين وی بدید بد شکلنا ولقد آتینا موسی الكتاب بشک ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما پزداغنا اهلكنا القرون الاولى چې هلاک کړو موږ پیړو ډمبنی بسوائرا دی کی دا عقل مندی خبرې وی دا عقل مندی کتابو دلیدو کتابو للناس د پاره د خلق او هدن او هدایت ورحمتن او داد الله ذ طرفنا رحمت لعلهم يتذكرون د دې د پاره چې نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربي او نیت اے محبوب تا طرف مغربی د کوه تور باندې اذ قدنا الى موسى الامر اذ قدنا کله چې حواله کولو موږ حضرت موسی علیہ السلام تعالی امر وکار د پیغمبري وما كنت او نو ته بجانب الغربي دا طرف د مغرب د کوه تور اذ قدنا کله چې حواله کولو موږ ور کولو موږ موسی علیہ السلام تعالی امر وکار د پیغمبري وما كنت نو ته من الشاهدين د حاضر ناظرنا ته حاضر نه ولكن انشانا قرونا لیکن پیدا کړو موږ قرونا پیړی فتطاول عليهم العمر نوګ دشیو پدوی باندې عمرنا دومر دوګ دی دو د وجنا په شریعتونو او په احکاماتو کې تبدیلی راغلی و نو چې کله تبدیلی براله موږ به نبی رولې غلو نو تاسو موږ رولې غلې وما كنت نویت ساوین دیرا ساوین اسیدن کے دیرا فی اہل مدینہ پا مدین والو کی تتلو علیہم آیاتنا چلستل تاغیبان آیاتنا زمینگا او پدی طریقے دے ذکر ولیکن کننا مرسلین لیکن یمن ورالی گن کی نتم امرولی گلی تالم وحیو کا وما کنتا نیت بجانب التوری پا طرف دکوی تور اذنا دینا کلچمگا آواز ورکڑو موسی علیہ السلام تا اورتم ویلو انی انا اللہ رب العالمین ولیکن رحمتا من ربک دانمی چت قوم تا بیانی ندا مہربانی استاد رب طرفنا لتنذر قوما دیر پارچویرتا قوم ما اتاہم چن دراغل دیتا من نذیر سوکیر ورکون کے من قبل کتان مخکیم لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبه او کچره نو دا چرسه دلوي دویتا یا ان تصيبهم ولولا ان کچره نو دا ان تصيبهم مصیبه دا چورسیږي دي ته مصیبت بما په سبب د هغه مالو قدمت ایدیهم چروان دي لګلي دي لاسونو دوی فیقولون ویل بدی ربنا ایزم ربا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نرالی گلو منت پیغمبر فنتبع آیاتک من بتابداری کلو استاد آیاتنو ونکون من المؤمنین او شوب من د مؤمناننا داو ذل به سبا پیش کولو ندام ورته پرې نه هو فلما جاءهم الحق ورکل چراغ بی تحق من عندنا زمون طرفنا قالو نویلیو دی لولا اوتیا اولی ور نکلے شدی پیغمبر تا مثل ما اوتی موسیٰ تا مثل دہاغی چور کلشو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا دی کفر و انکار نوکڑے بمارا موجزاتو دی کتابنا اوتی موسیٰ چور کلشو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل مخید قرآننا قالو ویلیو دوی یا قالو دی وی دا کافر تا دا زمانے دا دور دا سحران تظاہرا
دا قرآن حکیم او تورات شریف نعوذ باللہ من ذالک دوارا د جادو کتابونه دي تظاهرا د یوبل امداد او تصدیق کوي یا سحران دا دوارا جادوگر دي نعوذ باللہ من ذالک موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام تظاهرا دی یوبل امداد کوي وقالوا وایدنا بكل کافرون مونږ د دې ټولو یعنی د دوالو کتابونو نه انکار کوونکیو قل ورتوا فاتو بکتاب روڑ یو کتاب من عند الله چوی د جانب الله نا هو اهدا منهما چا غډیر لار خودن کې وی د دغه دو کتابونو نا چې قران او تورات ته اتبعوه نزبور پس روان شمزب منم ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا لك کچر دی قبول والو نو کو تات ازما محبوب فعلم فوحشا انما يتبعون اهواءهم یقینا روان دي دوی د خواہشات خپل پسې ومن اضلوا او نشته ډېر زیات گمراه ممن دا چانه اتباع هواه چې روان وي د خپل خواہش او طبيعت پسې بغیر هدى من الله بغیر د سد هدایت نه د طرف د الله نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين بیشک الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته ولقد وصلنا لهم القول تفسیر جلالین کې وصلنا معنا کړي بیاننا ولقد وصلنا لهم القول اے بیاننا لهم القرآن بیشک بیان کړه موږ دوی ته قرآن لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې نصیحت قبول کی وصل اصل کې وی او خبره د بل سره جوختول نو معنی دا ولقد وصلنا لهم القول په در په را لګلې د موږ دوی ته قرآن لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دی يتذكرون نصیحت قبول کی الذين هاكسان آتيناهم الكتاب چور کړه موږ وی ته کتاب من قبله مخکې د قرآن نا هم به یؤمنون نغیب د قرآن باندې ایمان راړي وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ کله چولسته شي پاوی باندې قالوا نوایدی آمنا به موږ ایمان راوړل په قرآن باندې انه الحق من ربنا یقینا دا قرآن حکیم حق او رښتیا ده د طرفه د رب زمنا ان كنا یقینا موږ من قبله مخکې د نازلې د قرآن مسلمین موحدین او مسلمانان یاو موږ من قبل مخکې راتلو د قرآن مسلمین مسلمانان قرآن منلو چې اخیرنه کتاب درازي او بل الله حق کتاب وی اولئک لا کسان یوتون اجرهم وربکړي شي دوی ته اجرهم بدل دي مرتين دوکرتا بما په سبب داغه صبرو چې دای صبر کړو ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقای دای پنی کای سره بدای لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه څنګه چې موږ رزق ورکړی دی ته دای د الله لار کې لګئی وإذا سمعوا اللغو کله چې واوري دای برباد خبره د شرک او د بی دیني اعرضوا عنه ندای مخړی دا غینا وقالوا ايدي لنا اعمالنا من د پارا ملونه زمون دي چې دین دې ولکم تاسو د پارا مشرکان او اعمالکم ملونه تاسو دي چې شرک دې سلام علیکم سلامتی دی پتا سبحانی سلام د بایکاټ لا نبتغل الجاهلین نلټو مونږه صحبت او مرګرتیا د جاهلانو د ناپوهانو انک یقینن ته چې اے محبوب لا تهدی لار نشي سمول من ها چاته احببتا چې تا ور سره مینا داته خوخه ولكن الله لیکن الله رب العزت يهدي ذات کوي من يشاء چاله چوخه خشي وهو عالم بالمهتدين او دا الله خپو هره کلار من کو باندې وقالوا او وایدا مشرکان نتبع الهدى کچر روان شو موږ د هدایت پسې ما کد تاسره اے محبوب نتخطف من ارضنا نو بتقتل شو موږ د خپل ځمکنا اولم نمکن لهم
آیا منگ زین ندور کل دویتا حرمن حرم شریف آمنن چامن والدے یجبا الیہ سمرات کل شین راخ کیشی دیتا سمرات کل شین میوی دا ہر یوشی رزقا من لدنا دا خوراک دے رزق دے زمون طرفنا ولیکن اکثرهم لا علمون لیکن دیر دین لا علمون پوہیگنا وکم اہلکنا من قریت او دیر ہلاک کری دی من قریت نکلنا بطورت معیشتها یو ماند دی دعوی بطورت معیشتها چه تکبر کرو اغوی معیشتها یعنی پا جندن خپل کی بطورت معیشتها چه تکبر کرو اغوی معیشتها پا جندن خپل کی یا بطورت ای دا حد نور تیرشیو معیشتها پا جند خپل کی کم حد چورتا اللہ مکرکر داغی نور تیرشیو فتلک مساکنم نداری کورون داوی لم تسکن چیو سے دل نشل پدے کے من بعدهم پس دا حلاکت داوین اللہ قلیلا مگر لغنتی کسوک پلار تیریگی نسنی مرض یا پورا رس پکی سارش وکننا نحن الوارثین او منگا وکننا منگا نحن الوارثین منگا پا میراث غستن کی وما کان ربکا ندر افستا مہلک القرى حلاک ان کے کلو لرا حتی یبعث تردی چرولیگی فی امہا یعنی فی اصلہا فی امہا پمند دائے کی رسولا پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا چول لیدہ پیغمبر پجیبان آیاتنا زمونگا وما کننا ولیمونگا مہلک القرى حلاک ان کی کلو لرا الا و اہلها ظالمون مگر اسی دن کی دیوی ظالمان وما اوتیتم من شیئن آغا چه در کلی شوی دی تاسو تا من شین نسسی زنونا فمتاع الحیات الدنیا ندا فیدد جن دنیا دا وزینتها او نمائش او دول لدیره وما عند اللہ او حغا سجد اللہ سردی خیر نغغردی و ابقا ومیشدی افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی چه غفانی شیع پاغ باقی بان غرکوی افمن وعدناهو آیا هغه څوک چې وعده کړی د موږ داوی سره وعدن حسنن وعده خیستا فهو لاقیه نو هغه سره ملاقات کوونکې کمن دې کې دیشی پشان نا چا متعناه چې فائدہ ورکړي د موږ هغه ته متال حیات الدنیا فائدہ د ژوند دنیا ثم هو بیا یوم القیامت پرز قیامت من المحضرین ویبا دا حاضر کرو شون پا عذاب کی ویوم ینادیہم پکمر چواز بور کی اللہ دویتا فیقولون رب العالمین بورت ہوئی این شرکائی اللذین کم ہے کی دی صداران زماہا کنتم تزمون چوئی تاسو چی تاسو بپی گمان کولو چی دادا اللہ صداران و برخدار دی قال اللذین وائی ابوائی ہا کسان حق علیہم القولو چه ثابت شیر تاغوی بانوینا دا عذاب ربنا ایزم رب علا اللذین دادی حق کسان چه گمراہ کریو منگا دادی حق کسان چه منگا گمراہ کریو وی بوئی اغویناهم گمراہ کریو منگا دوی کما اغوینا لکا چه منگا گمراہانو اغویناهم گمراہ کریو منگا دوی کما اغوینا لکا سنگا چه منگا گمراہانو تبرأنا الیک بیزاری سرگندو منگا تاتا اللہ منگا دینا بیزار ایو تبرأنا الیک بیزار کی گو منگا الیک تاتا ما کانو نودا مشرکان ایانا یعبدون خاص منگ لر عبادت کن کی خواہشاتو پس روانو وقیلو گو ایلشیودو شرکاکم رو بلیا اخفلی صداران چردی سختین مخلاص کی دنیا کے بتا سرا مدد کول وسم را مدد کئی فدعوهم ندیبو ارترا مدد شوئی رو بے بلی فلم یستجیبو لهم نقبل والب انکی دوید پارا ورعو العذابا او بینی دی عذاب لو انهم کانو یهتدون ندیبوی کاش چوی دی لار مندن کی ویوم ینادیهم پکمر چل آواز بور کی دویتا فیقول رب العالمین بورتوئی ماذا جبتم المرسلین
س جواب ورکړو تاسو پیغمبرانو ته ای چې ورل دین بیان کو تاسو دای څه جواب کړو فامیت علیہم الانباء پت بشی پدویبانی دلیلنا س دلیل ورته بیانور دي دنیا کې خدان له دلایل ګوري فامیت علیہم الانباء پت بشی پدویبانی دلیلنا او خبرنا یوم اذن تبار ازبانی فهم لا يتساءلون ندیب د یوبل نه تپوس نشي کوله ده بد وجنا دنیا کې خوشر د پار دلایل ګوري تخفل پته نه بل وی چې کتاب را لوګورم فاما من چا سوق دتا بچ تو وې سره شرک نا و امنوا ایمان وروړه و عمل صالح نو عمل کړه نیک فاسا ان یکون من المفلحین نزدې د داچی شیو د کامیابنا وربک یخلق ما یشاء رب ستا پیدا کوي هغه چې خوښي و یختار او د خپل خوخه کوي د غره کول کوي و یختار یا دا معنا و د خپل خوخه کوي خپل اختیار چلای یا و یختار او دا رب غره کول کوي ما کان لهم الخيرتو نشتره دی مخلوقات د پارا الخيرتو هیڅ اختیار خو په خدای توب د الله کې اختیارات خوښتا ته چا څه اختیار لري چا څه په خدای توب د الله کې اختیار نشته ما کان لهم الخيرتو نشتره دی مخلوقات لرس اختیار په خدای توب د الله کې سبحان الله پاک دی الله وتعالى عما یشرکون او چد دا سن چې دی ور سره کوم شریکان جوړي وربک یعلم رفتا پویږي ما تاسمانه تو کن صدورهم چې پټي سینې د دوی وما یولنون وا چې دوی سرګندای وهو الله او دغه الله لا اله الا هو نشته بل واقدار د بندګۍ سوا د دنا له الحمد فی الاولى والاخره د دې الله د پر صفاتونه د خدای توحید فی الاولى والاخره په دنیا او آخرت کې وله الحكم د دې الله فیصله چلیږي و الیه ترجعون او دې الله له تاسو واپس کړئ شي قل وا ارایتم خبر را کیتا سماتا ان جعل الله علیکم الليل کچره وګرځي الله پتا سبا نشپسر مدن همیشه الی یوم القیامت رضی قیامت پوری من الہن شتر بل سوک مددگار غیر د الله نا یاتیکم بدیا چراولی تاسو لرا رڼا درځي افلا تسمعون آیا تاسو اورینا قل وا ارایتم خبر را کیتا سمات آرا ان جعل الله کچره وګرځي الله پتا سبحانه انهار رسر مدن همیشه الی یوم القیامت رضی د قیامت پوری من الہ غیر الله مشتد بالواقدار بل زموار سوا د الله نیاتیکم بلیلن چراولی تاسو لرشبت اسکنون فیه چه تاسو آرام کوئی پاگئی کی افلا تبصرون آیا تاسو گوریوی نینا ومن رحمته د مهربانی د الله نا جعل لكم الليل غرزولی و تاسو د پارشپا والنهار اورز شپا اورز پیدا کړي لتسکنو فیه دیر پار چتا سو آرام کوي پدیش پکې ولتبتغوا من فضله او دیر پار چولټ وې د حلال رزق د الله نه پدې رس کې ولعلکم تشکرون او دیر پار چتا سو د الله د نعمت شکر ادا کوي ويوم يناديهم تکمر چ आवाज ور کی دیتا فیقولون رب العالمین دوی اين شرکائی کم زه کی دی اے مشرکان وی صداران زما الذين هغی صداران کنتم تزومون چوئی چتا سو په ګمان کولو ونزعنا الله رب باسمغ من كل امه د هر یو ډلن شهیدن گوا با الله رب باسیو دا به نبی فقلنا نو وای مونږ دې ټول امتونو ته هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل تاسو چې دنیا کې په کوم دین عمل کول داغه دلیل پیش کړي هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل فعلمون په هوشدی ان الحق لله یقینا حق ثابت خاص الله لرا وضل عنهم ما كانوا يفترون اور رب بشید دینا چودی دزان نه جوړونکی ان قارون الله یقینا قارون کان من قوم موسی
و د قوم د حضرت موسی علیہ السلام نا علماء لیکلي د طرز وو تفسیر ابن کثیر کی لیکلي دا قارون د موسی علیہ السلام د طرز وو فبغى عليهم نزیات کړو پاغوی باندې تکبر او سرکشی کړو واتینا ورکړو موږ د قارون ته من الکنوز د خزانونا ما هغه خزانی ان مفاتحه چې یقینا کنجان داغي عام علماء مفسرین د مفاتيح معنی کنجان کړي او دا معنی کړي مفاتحه یقینا لوح او صندوقنا دغه خزانو لتنو خامخا دا درانو بالعصبتی په ویډل باندې اول القوته چې دا خاوندان قوتو دمر له خزانه چې راوي کنجان په درنی وي صندوقونه په درانو اذ قال له قومه کله چې ویلو دی قارون ته قوم لا تفرح لوی مکوا مستی مکوا الله مال درکړي لوی او مستی مکوا ان الله یقینا الله لا يحب الفرحين محبت نساتی د لوی او د مستی کوونکو سره وابتغ الٹ وفيما تاسکیا تاک الله چې الله تعالی درکړي الدار الاخرت کور د اخرت مال الله درکړي د اخرت کور پکې ولټو ولا تنس نصیبک من الدنيا او موروا غبرخ خپل د دنیا نا خراس کا اغندا جامع جوړوا نکاحونه کوا آبادی جوړوا واحسن احسان کدا الله د مخلوقات سرا کما احسن الله الیک لک څنګه چې الله احسان کړی تا سرا ولا تبل فساد فی الارض ملت و فساد ونکو کی ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله محبت نساتی د فساد کو انکو سرا ان شاء الله مزنا پسوای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال انما اوتیته على علم عندي قال ویلو قارون انما اوتیته یقینا دا مال راکړې شوی د ما تعالی علم په سبب دا علم عندي چې ما سره دی اولم يعلم الله آیا دې په هنه ان الله چې یقینا الله قد اهلك من قبله بیشک هلاک کړي دي مخکره دنا من القرون د پیړونا من هغه سوک هوا شد منه قوتن چې غي ډېر مضبوطو د دنا په قوت او طاقت کې او اکثر جمع او ډېر زیاتو په جمع کولو د مال کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نکیږي عن ذنوبهم د گناہونو دا غوی المجرمون د مجرمانو نام قیامت دیر اگدرز دا نو کلوئی تپوسونا بکی کلوئی نکیگی دا دا ہر موقع مناسب دی او بیا نور جوابون علماء کئی فخرجا ہیروتو دا قارون پخپل قوم بانی فی زینتی پخپل دول و نمائش کی نو کران خادمانو دا طول تی مخ کی روان لکسنگ ہمیں لیڈر یا گاڑی او مخ کی تی چغی ہوئی آرون والا گاڑی خلق ولا ټول دريږي زیریږي جردا سے زمن بر مانو مخکي لا ټوپکو گاډو ماډو والتل فخرج على قومه في زينته روتو دا قارون پخپل قوم باندې پخپل زینت او نمائش او ډول کی قال الذين ولوها كسانو يريدون الحیات الدنيا چغی اراده لرلد ژوند دنیا یا لیت لنا ہے ارمان نے یا لیتا ہے ارمان لنا چوے منگ دا پارا مثل ما پا مثل لاغی اوتی قارون چورکڑی شوی دی قارون تا چدا سے خادمان و سور لیو نوکران زمونگموے انہو یقینن دا قارون لذو حظ نظیم خامخا خاون دا برخی لوی دے دا دیر لوی دا برخی خاون دے وقال الذین ویلی واکسانو اوتو العلم چورکڑی شو علم ویلکم مانس و تعجب دے تاسو بانی تاسو پا حال تعجب دے تاسو دے دلو گرز دنیا و دے حرام مال تزیرے گئی ویلکم تعجب دے پتاسو ثواب اللہ اگا بدل دا اللہ چی مومنانو دا پارے تیار کری دا خیر لمن آمنا
دا ډېر غوړه ده دا چا د پاره چې ایمان وروړي او عمل صالح نو عمل کړي د نیک ولا یلقاها الا الصابرون او نشي ورکې دې دا خوې مگر صبر نا کوتا سورۃ قارون غمزه چرچوي نوکران خادمان فخسفنا به وبداره الارض ورخ کړو مونږ دې وبداري او کور د خزانه د الارض پزمکه کی هر څه سره وردک فما كان له نود ذکر من فیتن صدلا ينصرونه چنداد کړو د من دون الله سوا الله نا وما كان من المنتصرين او نو د انتقام د بدل غستن کنا واصبح الذين غرزدلوا کسان تمنوا مكانه چغی تمناو آرزو لرلو مکانه د مرتبه او درجه بالامس پرون یقولون ویلغی وکأن الله یقینا الله رب العزت یبسط الرزق فراخ رزق لمن یشاء چاله چ خوشی من عباده خپل بندگاننا ويقدر تنگرا ولی ندانه د چې چا مال لګ دی بدی شي او دا چاله چې وزارت او بادشاہي ورکړي دی ډېر خوښ دی نا غیر پار تقوا او پرهیزګاری دا لولا من الله علينا کچره نو چې احسان کړو الله په موږ باندې لا خسف بنا موږ به ورسره پزمکه کې ور ډوب کړو وک انه یقینا الله رب العزت وک انه یقینا دا الله رب العزت وک انه لا يفلح الكافرون وک انه یعنی یقینا تو ګور نشان دا وی کانه پمانا علم تر انه تو ګور نه یقینا شان دا لا یفلح الکافرون کافران کامیابی دے نشی تلک الدار الاخرۃ دا کور د اخرت نجلها غرزم دیلرا للذین دا کسانو د پار لا یریدون علوا فی الارض چغی ارادن لری د تکبر پزمک کی ولا فساد او نه فساد والعاقبۃ للمتقین او خیری د خیر انجام د بهتری د پرهیزګارانو لپاره من جاء بالحسنۃ چاچرات لوکل پنی کای فله خیر منها ندل پاربای غور بدل دینا ومن جاء بالسیئۃ او چاچ راتلو کل پا گنا فلا یجزا الذین بدلب ورنکڑیشیا کسانو تعمل السیئاتی چملون اکڑی دیناکارا الا ما کانو یعملون مگر حغا چود یمل کن کی ان الذی یقینا حغا ذات فرض علیک القرآن چه فرض کرے دے پتابان اے محبوب دا قرآن چه دا بخلق لرسے لرادک الى معاد خامخا واپس ببوزی تا الہ معاد غزید واپس ایت چه مکہ معظم دا کتی اسرا شڑل خوا دے چتا بیا بوزی یا لرادک الہ معاد خامخا واپس بکیتا الہ معاد غزید واپس ایت چه جنت تے قل وا ربی رب زما اعلم خطو ہوے من پاچا بانے جا بالہدا چغرات للکڑی پہ ہدایت ومن هو فی ضلال مبین او پاغ چابانی چی دیغ پا گمراہی سرگند کی وما کنتا انویت اے محبوب ترجو چی تاگن امید ساتلو ان یلقا الیک الکتابو داگنی چی دربکریشی تا تا قرآن ستا خدا رو خیال کی نرات لگنی چی مالا با کتاب ملاوی اللہ رحمتا من ربک مگر را مہربانی دستا دا رب دا طرفنا تا رولوی اللہ وی زبد مکیل واپس کوم دمر غٹ کافر و دمر مقابل اللہ وی دی لو گورا سلوی افتکارو نمخ استا ذہن کم نتیرل چی طالب کتاب ملاوی گی در میں کو کنا دغ شان بنی مکیل واپس کم فتح بے کی دغ شان بنی جنت تبوزم فلا تکونن نخام خام کی گت زوہیرا للکافرین امدادی دا کافران لکارا ولا یسدنکا او خام خوابندین کی تالران آیات اللہ دلستو دا بیان دا آیاتنو دا اللہ نا دا کافر بعد از انزلت لیک پس دا حاغن چی دارا لیگلی شوی تا تا ودو الى ربک خلق را بل عبادت و توحید دخل ربتا
الى عبادته وتوحیده ودرا بل خلق الى ربک عبادت د خپل رب ته او توحید د خپل رب ته وتوحیده ودرا بل خلق الى ربک عبادت د خپل رب ته او توحید د خپل رب ته ولا تکونن من المشرکین او خامخا مکیگت د مشرکانو نا ولا تدو مرا مدد کو ما اللہ سرد اللہ نه الہ نا خراب معبود و مددگار بل لا الہ نشتر بل عبادت لائق الا هو سوا رضی اللہ نا کل شیء هالک ہر یو شیء بہلاک او فناشی الا وجہ مگر وجہ دا اللہ مخدا اللہ بانی فنا نرازی یا کل شیء هالک ہر یو عمل ہلاکی دن کے الا وجہ مگر هغه چې هغه خالص د الله د رضا لپاره شوی نور بهر څه تباہ فناش ورته کې هر شی با لاکیږي مگر ذات د الله نه پنا کی علماء لیکلي ته سيزونه مستثنا دي رمبیش پیلې چواله شي هر سبانه و فنا راشي مگر جنت اور دارنګي حور علمان عرش او کرسی دې باندې فنا ناراض دا ته حدیث کې راغلي ته سيزونه علماء ذکر کړی دي وکي چې دا مستثنا دي په دې به فنا ناراضي آیات ساتي کل شین هالک الا وجهه هر یو شی لاکی دن کې دې مگر وجه د الله له الحكم د دې الله د پاره فیصله را ویله ترجعون او دغه الله تبتا سو ګرځول شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله دې په مراد باندې خپوهیږي احسب الناس آیا گمان نے خلقو ان یترکو دا چدی بپری خودشی بلا امتحانا ان یقولو دا چوائی دوی آمنا ایمان روڑے دے منگا وهم لا یفتنون او پدی با امتحان رانشی وستے امتحان خامخ اللہ راولی ولقد فتن الذین بیشک امتحان روستے من پاکسانو باننی من قبلهم چمخیر دینو فلا يعلمن الله الذين نخام خاخکار کوي الله کسان صدقو چرشتنی ولا يعلمن الكاذبين او خام خاخکار کوي دروغجن ام حسب الذين اغمان کیا کسان يعملون السيئات چملون کینا کارا اي يسبقونا چې دای دغنی بخشي د عذاب زمنا سا ما يحكمون دیر بد هغه چې دای کوم فیصله کوي بچ کړي الله وینش من کان یرجو لقاء الله هر غسوب چې وی چې امید ساتي د ملاقات د الله فإن اجل الله لآت یقینا نیت د الله خامخرات منکرا مرګ راځي قیامت راځي وهو السميع العليم او دغه الله اوریدونکو په هره ومن جاهد جهاد ایزان کړو لتا چا چې ځانو کړولو د الله په دین کې jihad وکړو موزیو کو دین زده کو ومن جاهد چا چې ځانو کړولو فإنما يجاهد لنفسه یقینا دې ځان کړی د ځان لپاره ان الله یقینا الله لغنی خامخابه پرواله عن العالمین مخلوقاتنا الله چا په منځونو پروجو په حجونو تلاوتونو سکه والذین کسان آمنوا چی مانو نے روڑی وعملوا الصالحات عملون کړي دي نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخ الله لربکم دوین سیئاتهم گناهون دوی ولنجینهم او خامخ بدل ورکو دویتا احسن الذی دیر خیست بدل الذی دهغا عملونو کانو یعملون چودئی چدئی بعمل کولو او دیر خیست بیتی نیکی به یو وی لیکن الله به وسو بدلی ورکی نیکی به یو وی الله به سوار له سو بدلی ورکی ووسوین الانسان الله حکم کړه د انسان تبي والديه تبارد مور پلار د کی حسنا د نیکی کولو و ان جاهداکا کچری کوشش کوي استادا والدین استا بارکی لتشرک وی دیر پار چت شرکو کې زما سرا عزدار او برخیدار جوړ کې زما سرا ما هغه شرک لیس لک بی علم چې نشتره تعالی را پاغه باندې پوها فلا تطعهما نو د مور پلار باندې کې نه مانی
الی مرجعکم زما طرف ته واپس کیدل تاسو فنبئکم خبردارې ورکم تاسو لبی ما کنتم تعملون په هغه سبانه چې وای تاسو عمل کوونکی صاد ابن ابي وقاص چې دا په عشره مبشره صحابه کرامو کې کله چې ایمان راړو نو مور وا حمنه بنت ابي سفيان دا ابو سفيان لور حمنه نومو تنور کې ناستوي قسم نه بروتای خورم نه بوبس حتا تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم رسول چې محمد رسول الله نے انکار نکړ دیر آغا اللہ آیاتون رو لے گل نمور لوئی چې دا خستاد بدن کی یو روح نے ندا بوزی جتوی زر روٹی نخرم او بنسکم او پنور بناستے وی زما دے درب تزاد قسمی کدی دی یو روح پزے سل روح نشی او تا پدی نور ناستے او روٹی او بنس کی ندا یو بدن نمبر پا نمبرو دی خزبر دن پریزن نا پیستا خوغل پوس ناستے کرا پاسے والذین اللہ ویہا کسان آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات عملون کینیک لندخلنهم فی الصالحین خامخا وردن بکو مندی پنیکانو کی صحابہ کا پا کفر کیوں نائم لٹو کو کارنو او کلچ اسلام لراغلی اسلام پورن بیاتو کی نہیں کری ومن الناس بازی دخلکن مناسوگ دی یقول چوائی دی آمنا باللہ ایمان روڑے دے منگتا اللہ باننی فَإِذَا أُوذِيَ كَلَچْوَرْتَ تَكْلِفْ وَرُسُولِ شِفِ اللَّهِ دَ اللَّهَ پَلَارَكِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ نوگر د یغازمائش او امتحان د خلقو کا عذاب الله پشان عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك وكچراشیم د استاد رب د طرفنا ليقولن نخام خوایدوی انا كنا معكم یقینا منغم تاسو سره نو لولې مال او غنیمت کې برخه نه راکوي اولیس اللہ آیا ندی اللہ باعلم خفوها بما پاغسبانی فی صدور العالمین چی دی پسینو دا مخلوقاتو کے ولیعلمن اللہ الذین آمنوا خامخاخ کارکی با اللہ کسان چی مومنان دی ولیعلمن المنافقین او خامخاخ کارکی با اللہ منافقان وقال الذین کفروا ویلیوا کسانو چی کافروی للذین ها کسانو تا آمنو چی مومنان دی اتبعو سبیلنا را روان شئی زمون دے لار پسی کفر اختیار کئی او کچری دا گناوی والنحمل خطوایاکم پور تبکم استاسو گناہنا وما هم بحاملینا اللہ وی ندی دوی پور تکون کی من خطوایاهم دا گناہنو دوین من شین سزربر انہم لکاذبون یقیناً دوی خامخا دروجنی ولا يحمل الناس قالهم او خامخا پورت بکی دی درانبو جنخفل واسقالا او نور درانبو جنا ما اسقالهم سرداغ درانبو جنخفلنا ولا يسألن او خامخا تپوس بوکلیشی دوینا یوم القیامت پرز قیامت عما داغ صدارکی کارنو یفترون چودئی چدئی دزان نجوڑول ولقد ارسلنا نوحا بشکر علی گلو من نوح علیہ السلام الى قومی قل قومتا فلبس فیہم نو وقت تیر کڑو پدوی کی الف سنت زرکالا الا 50 عاما مگر 50 کم دا نحنی سوکال دشپی او درز دعوت چلو لے پدی کو لادو چھوٹی ملاو نوا ذکا غوی ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم مسرارا الا ما قوم دشپی رو بلولو درزمی رو بلولو پت پت می ولوی اعلانون می ورتوکل فاخذهم الطوفانو نیول وغویل طوفان وهم ظالمون او حال دادے چودئی ظالمان مشرکان فانجیناہو نجات مورکڑو نوح علیہ السلام تا اصحاب السفینتی او خاندانو دکشتی تا صدوکم اتیا کسان ورسر پدی نحنیم سوکالا کی مرگری شیو یو قول دادے چه وکانو سمانینا اتیا کسانی مرگری شیو بعد کرازی دو کمتیا یو دا قولم دے چه لس کسانی مرگری شیو یو دا قولم دے چه اتم مرگری جوڑ شیو پا نحنیم سوکالا کی فانجیناہو نجات ورکڑو منگدتا و اصحاب السفینتی
او خاوندانو د کشتی ته وجعلناها او ګرځولې ومنګ دا کشتی یا ګرځولې ومنګ دا واقعا آیت للعالمین یو نشان د خپل قدرت د پاره د مخلوقاتو و ابراهیم او حضرت ابراهیم علیہ السلام اذ قال لقومه یاد کا وحش ویلی خپل قوم تا اعبد الله اے زما قوم دی والله بندگی کوي وتقو او دا الله نو یری گئی سشی ور سره مشرک وای ذالکم دارنګ کې دل خیر لکم در غردی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهی گئی انما تعبدون یقینا عبادت کوي تاسو من دون الله سوا د الله نه او سانند بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغ کیسه وتخلقون دروغ وای تاسو افکن دروغ ویل یا وتخلقون افکا جوړوي تاسو دروغ ان الذين بشکا کسان تعبدون من دون الله چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا دای مالکان ندی تاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله الرزق نو لټوي د الله سره رزق واعبدوه وعبد دی الله بندگی او عبادت کوي واشکروا له او شکریا ادا کوي دی الله لرا الیه ترجعون دی الله لو تاسو واپس کول شي وان تکذبوا کچره تاسو د دروغ نسبت کوي فقد كذب بیشک د دروغ نسبت کړو امتون من قبلکم تاسو نه مخکي وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشته په پیغمبر باندې مگر تبلیغ د ظاهر او سرګن اولم يروا آیادی ګورینه کیف یبدی الله الخلق سرنګ الله ابتدا کړی د پیدا کولو د مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی ان ذلك على الله يسير یقینا دغه دوباره پیدا کول ته الله سامني قل واسيروا في الارض وګرځي تزمکه کی فانظروا ګورئ کیف بدا الخلق سرنګ الله شروع کړی د پیدائش د مخلوقات ثم الله بیا الله ينشئ النشأة الاخرة پیدا به کی په پیدا کولو بل سرا ينشئ پیدا به کی النشأة الاخرة په پیدا کولو رستنو سرا ان الله یقینا الله على كل شيء قدير پاریو شیوان قدرت او طاقت والے يعذب من يشاء عذاب ور کوي چاله چې خوشي و يرحم من يشاء او رحم کوي پاغه چا باندې چې خوشي و الیه تقلبون او دی الله ته تاسو واپس کړئ شي وما انتم تاسو بمعجزين في الارض کمزوری کون کی اللہ لرپز مکہ کی ولا فی السماء و پاسمان کی وما لکم نشتر تاسو پار من دون اللہ سوا اللہ نا من ولی ولا نصیر نسعب دوسو نمدادی والذین آکسان کفروا بآیات اللہ چغی انکار کڑے دے دایاتنو دا اللہ نا ولقائه و دا ملاقات دا اللہ نا اولائک دا کسان یئسوا من رحمتی دای نا امید دی زما د مهربانینا واولائک او دغه کسان لهم دی لپاره عذاب الیم عذاب وی دردناک عذاب وی دیتا فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا چې ویلی اقتلوه قتل کید ابراهیم علیہ السلام او حرقوه یا وسوځوي فانجاه الله من النار خلاص ورکړه الله د تدورنا ان فی ذلک بشک طریق الایات خامخ توحید نشانات تی لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې ایمان راړي چې خپل خلیل په اور کې تر تازه او خوشاله وساتلو وقال ویلی ابراهیم علیہ السلام انما اتخذتم یقینا یولی تاسو من دون الله سوا الله نوسانن بوتان مودت بینکم د وجد محبت نه پمن تاسو کې فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ربا نه په خیر دوی کې د مینې سو کوئی چې یا رسول الله مدد او یاد هزار ورسېږي ابراهیم علیہ السلام سوې دا ور سره تاسو مینې نه د خدای سره مشرکان جوړ کړي ثم يوم القيامت یو بیا پرز د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض انکار بکئی باز تاسو د بازنا ویلعن بعضکم بعضا
لعنت وی باز تاسو په باغ باندې و مأواکم النار او زیر پات کی دوستا سور دے وما لکم من ناصرین نبی تاسو لپاره څوک امدادیان فآمن له لوط یہ تو معنا داوا فآمن له لوط تصدیق کړو د ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام وقال ویلی حضرت ابراهیم علیہ السلام انی مهاجر الی ربی یقیناً وہ ہجرت کو ان کے ملا ربی یعنی هغه طرف ته چکم طرف ته ما ته زما رب حکم کړل زد بابل نظم شام تا انه یقینا شاندار والعزیز الحکیم دا الله د غالب او حکمت والا ووهبنا له اسحاق دخلوا من حضرت ابراہیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وجعلنا غرزول من فی ذریته النبوة اولاد د کی پیغمبري والکتاب او کتاب ورکول واتینا ورکړو موږ دته اجره بدل د دنیا په دنیا کې ا بدل سوا د اور نه منجات ورکړو د ظالم بادشاہ له منجات ورکړو اواز ورو بدله صدا تر قیامت په خلق آفرین وای هغه بدله سوا الله ورته نیکان بچي ورکړو تر دې چې اخیری نبی د ابراهیم علی السلام په اولاد کې رولېګلو وانه یقینا د ابراهیم علیہ السلام فی الاخرۃ فاخرت کی لمن الصالحین خام خاویب د کاملانو نے قانونا او لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کل چویل خپل قوم تا انکم یقینا تاسلتاتون الفاحشۃ خام خرات الکوی بها ییتا ما سبقکم ران دیوال ان نکړه تاسو نه به دیتا من حدنیوتن من العالمین مخلوقاتنا انکم آیا یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخرات للکوی نارینوتا وتقطعون السبیل او کټ کوي شو کوي تاسو لارې یعنی شو کې کوي ایو دا معنا وتقطعون السبیل پر کوي تاسو غلارا د نسل انسانی غیر فصل تراتل کوي او فصل نه راز کوي وتاتون راتل کوي تاسو فی نادیکم المنکر اغا مجلسون خپلو کی ناروا کارونو تا فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د حضرت لوط علیہ السلام الا ان قالو مگر دا چویلو دی ایتنا بعذاب اللہ زراول منتعذاب دا اللہ ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا قال ویلو حضرت لوط علیہ السلام رب انصرنی اے زما رب مدد و نصرتو کی زما علی القوم المفسدین فمقابلی د قوم مفسدانو کی ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا اور ہر کل چراغلو فرشتی زمانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا فزیری ورکولو دبچی قالو نویلو دی فرشتو انا مہلکو یقیناً منگا حلاک انکیو اہل هذه القریتی او سیدن کو ددی کلیتا انا اہلها یقیناً سیدن کردی کانو ظالمین ادئی ظالمان مشرکان قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فیہا لوطوا یقیناً پدی کی خلوط علیہ السلام اندے قالو دی فرشتو ویلی نحن عالم منگ خپوہیو بمن پاچابانی فیا پدی چی پدی کلی لننجی انہو خامخ اخلاص ورکودتا و اہلہو تابدار دوتا الا امراتہو مگر بی بی د کانت من الغابرین ددا د باقی پات کی دن کو نام ولما جاءت رسولنا او ہر کله چراغلی فرشتي زمون لوط علیہ السلام تسی ابهم نسی ابهم خفکړ شو په دیوان نه مجهول صيغه سی ابهم خفکړ شو په دیوان نه وکړه لکانو نو جوانانو په شکل کې راځي ودواق بهم زران تنشو په دیوانه زرعن پزلکی وقالو دی فرشتو ورتویلو لا تخف یریگما ولا تحزن غم جنیگما انا منجوکا یقینا منگ نجات درکو تا تواہلکا تابدار استاتا الا امراتک مگر بیبستا کانت من الغابرین ددا د باقی پات کی دن کنا انا منزلون یقینا را نازلون کی یمنگا علی اہل هذه القریتی فوسیدن کو د دې کلی باندې رجزم من السماء عذاب د اسمان مترفنا
بما كانوا يفسقون تبي سبب چودي نافرمان ولقد تركنا منها بشك پریخدم منها دغتلنا آیتا بینتا نشان واضحا اغسو اغکانی پراتلی یا علماء لکلی تکی توری بولی یا داغی د کندرات و نشانات تی لقوم داغ قوم نپار یاقلون چی اقل لری بس تو کوئی ما خواہ پر ہوئی تو بس کوئی چلو ویلا مدین آخاهم اللہ ارا لے گلو منگ مدین والو ترور یود دین شعیب علیہ السلام فقال ویلو شعیب علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ بندگیو کئی ورجل یوم الآخرہ عقیدو ساتی دا غرض رستنی ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر جل پزمت کروانے کا ان کی فکذبوہو ہمیشہ دی چی حضرت شعیب علیہ السلام تر درو نسبت بے کولو فاخذتهم الرشفت نیولو زلزلی فاصبحو ندی گرزی دلیو دی سباکڑو فی دارهم تخفلو کورن کی جاسمین چی پرمخ مڑ پراتو وعادن اللہ عادیان محلاک کری وسمودا وسمودیان محلاک کری وقد تبین لکم او بیشک واضح کری د منتاسو د پار من مساکنهم د کندراتو داوینا وزین لهم الشیطان اعمالهم خیست کریو دوی د پار شیطانان آکارا مرون دی فسودهم عن السبیل ندی بن کریو عن السبیل لسیلارنا وکانو مستبصرین او دی اخیارانو کده زد وناد میں کار نوی غستنو حقی پی جندو فزد وناد کرا غلو وکانو مستبصرین او دی اقل من حق و باطل پی جندو پروائی پیون لرل حق و باطل پی جندو خود زد وناد میں کار واغستو وقارون اللہ وی قارون محلاک کرو وفرعون محلاک کرو حامان ولقد جاءهم موسیٰ بیشک راغلو دوی تاوت موسیٰ علیہ السلام بالبینات پسرگند موجزو فاستکبروا فی الارض ندی تکبر کرو پزمک کی وما کانوا سابقین او نو دی دا اللہ نبچ کی دن کے اخلاصی دن کی فکلن اللہ دا طول کافر اخذنا بزنبه نولی منگدی بزنبه پا گناہ قلباننی فمنهم بازر دین مناسوک ورسلنا علیہ چرالی گلو منتا غیبان حاسبا تیز سیلئی چکانی پکراوری دل لک قوم دلوت علیہ السلام ومنهم باجر دین مناسو کو حضت حسوحتو چنیولو اغیل رخ حبتنا کی چغی لک سمودیان او قوم دشعب علیہ السلام ومنهم باجر دین مناسو کو خسفنا به الاربعا چزمکا کی مورخخ کرو لک قارون ومنهم باجر دین مناسو کو اغرقنا چمنگ پا دریاب کی غرکلو لک فرعون وما کان اللہ لیظلمهم او نو اللہ چگنی ظلم اکڑو پا دیوانے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن ادوی پخلوزان مبان ظلم کو ان کی اس مسئلے واضح کن مثال ذکر کئی مثل الذین اللہ مثال لا کسانو اتخذو چدی مشرکانو نیولی دی من دون اللہ سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران خوار سوک چیوی وندا گٹا دا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے کمثل العنکبوت پشان دحال د جولاگی دے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا چنیولوی جوڑ کڑوی د کور لرا و ان اوہن البیوت یقیناً ڈیر کمزور د کورنا لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاگی دے لو کانوا یعلمون کاش چگئی پیدے ان اللہ بشک اللہ یعلم پوہیگی ما تاسمانی یدعون چی دیرا بلی اور آمدت کئی من دونی لاود اللہ نا من شین کہر شیوی من شین کہر شیوی اللہ پہ پوہ دے وہو العزیز الحکیم دغا اللہ زور ورد و حکمت والدے وتلک الامثال دا مثال نوی نضربها للناس بیانو منگ داد پار دا خلقو وما یاقلها اور سوچ فکر نکی پدے کی نپوہی پدیبانی الا العالمون نبر عالمان پدیبانی پوئی
خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق د پارا د حق د سرګنیدو ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیتن خامخا نشانہ و عبرت للمؤمنین د پارا د مؤمنانو صلی الله